بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو دینی مسائل او دغه حل سره سوال سم برخه کې حاضر یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلام الله تعالی هغه موجود دي. تاسو کوم سوالات دغه جوابات را کول لپاره مفتی صاحب دا یو تاسو ته بلکې مختلف دي اختلاف دي کې ډیر زیات، خو بهر تاسو نه اختصار سره د دې مونږ جواب غواړو. دا مرګره دي جواد رو د سعودي عرب نه دي سوال کوي چې مرګري دی په دیرو کې او هغه دا خبره کوي چې یاره تراویح چې د 10 رکعات نه دي، د 8 رکعات دي. د 10 رکعات چې دا غلط دي. نو په دې خو ډېر مباحثې شي دي، مناظرین شي دي، یوټیوب خو ډک دي. خو بهرحال د هغې حسن ظن په تاسو باندې دی. نو تاسو د هغې مختصرا جواب ذکر کوي چې د 8 رکعات صحیح دي او که نه د 10 رکعات صحیح دي. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان المبارک مخصوص عبادت هغه د ورځې روژه او د شپې تراویح دي. باقي تهجد دي یا اشراق دي یا چاش دي، دغه د روژې نه علاوه نور ایامو کې هم کیدی شي. روژه هغه پوره ورځ او بیا د شپې تراویح. نو روژه هغه به هم پوره او تراویح به هم پوره. پوره تراویح هغه 10 رکعات دي. بعضې خلک 8 رکعاته چې کوم کوي هغه نفل دي او هغې له نوم ایښودی دی د تراویح، او دا د دغې خلکو غلط فهمي ده. 8 رکعاتو والا حدیث تراویح سره هېڅ تعلق نشته، هغه د تهجد لمونځ دی، قیام اللیل دی. قیام اللیل. ها بیا تراویح چونکې د ماسپښین لمونځ نه بعد فورن کېږي او تهجد هغه آخري حصه د شپې په هغې کې کېږي. نو دی څنګه هغه 8 رکعاته ماسخوتن لمونځ پسې فورن هغه شروع کوي؟ بیا خو پکار دی چې هغه هم آخري حصې ته بیا رستو کړي د شپې. او بل دا چې 20 رکعات تراویح باندې خلفای راشدین د هغوی فیصله ده او د صحابه کرامو اجماع ده. حافظ قسطلاني رحمه الله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه وایي چې څه شوي وو، وایي بس فقها اجماع په شان باندې هغه شمار کړي دي. مشهور محدث مولا علی قاری رحمه الله هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی په دې خبره باندې اجماع ده چې تراویح هغه 10 رکعات دي. مرقات المفاتیح 3 جلد صفحه 194 باندې هغوی ذکر کوي. اهل سنت والجماعت 4 واړه مذاهب احناف، شوافع، مالکیه او حنابله ای په دې خبره باندې متفق دي چې تراویح هغه د 10 رکعاتو نه کمې نه دي. ها انور شاه کشمیری رحمه الله الارب الشذی صفحه 308 باندې لیکي ائمه اربعه کې په هغې کې یو هم داسې نو چې هغه د 20 رکعاتو تراویح نه کم کول د هغوی نه منقول وي. جمهور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی مذهب هم دغه دی. ها امام ترمذي هغوی ارشاد سنن ترمذي جلد اول صفحه نمبر 99 په هغې کې وایي اکثر علما هغه اهل علم هغه د 20 رکعات هغه قایل دي. لکه بیا وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی نه مروي دي. بیا دغه شان سفیان ثوری رحمه الله، عبدالله بن مبارک رحمه الله، دغه شان امام شافعي رحمه الله د هغوی هم دغه قول دی. امام شافعي رحمه الله هغه خو فرمایي وایي چې کله نه ما اوج سنبال کړی دی او ما خپل ښار مکه هغوی کې دا خلک لیدلی دي، نو ټول مې مونتی دي هغوی به 10 رکعاته تراویح کولې. موطا امام مالک په هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موطا امام مالک نقل کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل راووته نو خلک یې ولیده ځای په ځای باندې ولاړو، چا انفرادي یوازې او څوک ډلې ډلې ولاړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منځ کې ودرېد، داسې ګیر چاپېر یې داسې وکتل او بیا هغوی ته وایي مالی اراکم متفرقین، سو شماله زه تاسو وینم جدا جدا، وانتم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه، هلا اجمعکم تحت قارئ واحد، وی زه تاسو په یو قاری باندې جمع نه کوم. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ هغوی ته وفرمایل او بیا د هغه په امامت باندې ټول جمع کړل.
کله به بیا هغه امامت کو کله به تمیم هغه امام. علمگیری لیکلی هم دی لومبي جلد کې فصل فی قیام رمضان کې کان عمر یصلی بالناس المکتوبه. عمر رضی الله تعالی عنہ بخلق ته فرض موز ورکو. تراویح با ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورکول. کله با تمیم رضی الله تعالی عنہ ورکول. وتر با حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل کول. دا آسان مصنف د ابن ابي شيبه دویم جلد صفحه 294 فاغی کې لیکي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کې 6 رکعات تراویح هغه کړی دي او 3 رکعات وتر. او دغه شان کنز العمال اتم جلد صفحه 246 باندې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ماته عمر رضی الله تعالی عنہ حکم وکړ چې زه رمضان کې خلکو ته تراویح پڑھاو کوم او هغه ما 6 رکعات پڑھاول. دغه شان سیر اعلام النبلاء کې د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ روایت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلق د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ په امامت پاغي باندې جمع کړي او هغه ته 6 رکعات تراویح کولی. دغه شان مصنف د ابن ابي شيبه دویم جلد صفحه 393 کې لیکي حضرت عبدالعزیز بن رفیع فرمایي چې حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ رمضان المبارک کې د مدینه خلکو ته 6 رکعات تراویح پڑھاو کړي وي او 3 رکعات وتر. باقی کوم خلک چې وایي یاره 8 رکعات دي نو هغه نه خو یو تپوس دی چې 8 رکعات تراویح چې مونږ کوو نو یو خدا چې هغه کې ګوره ترویحي بیا راځي نو صرف 2 پکې راځي. 6 رکعات چې مونږ کوو نو هغه کې مونږه 4 رکعات باندې کینو او هغه ناست کې لږ ذکر دعا استغفار هغه د پاره مونږ کینو او دغه ته ویل کېږي ترویحا. بیا په 4 رکعات نه بعد بیا دغه ترازی ترویحتان هغه بدوشي. بیا په 12 باندې چې کینو مونږه بیا په 14 باندې چې کینو نو جمع هغه به تراویح شي او دای کوي 8 رکعات او هغه لنوم دي د تراویح. نو معلومیږي دا چې کې دی شي عربای ګرامر نه دغه سره څه تعلق نه یا دغه نه خبر نه نو کوي 8 رکعات او نو هغه ته بیا اسی عوام پریشان کوي. او بل دا سوال زمونږ نه داغی نه زمونږ داري چې ګوره میاشت پورا تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې تراویح کړی دي صرف 3 ورځې کړی دي. دا خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه و چې ټوله میاشت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تراویح کړی دي او توای نبی علیہ الصلوۃ والسلام اته کړی دي. نو ستا په خیال باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اته کړی دي نو بیا خو هغه 3 ورځې کړی دي نو ټولې پورا میاشت کې بیا کو کنه صرف 3 ورځې وکړه. او بل سوال دا غي نه داري چې ګوره مونږه تراویح کوو نو 6 رکعات کوو او ګوره 6 رکعات کوو او دویم دا چې پوره میاشت کوو دریم دا چې جمعات سره کوو او دریم دا چې قرآن ختم پکې کوو او پنځم دا چې هر جمعات کې کوو هر مسجد کې کوو. نو دای ته وایي زه تاسو یو حدیث داسې پیش کړي چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعات کړي او دویم دا چې پوره میاشت کړي او دریم دا چې با جمعات کړي او څلورم دا چې بل د جمعات د حکم جمعات کول حکم کړی او بیا باغې کې ختم د قرآن کړی. وایي زه داسې یو پیش کړي چریم د لدی داسې نشي پیش کولی او دغه کې د پاره بیا راځي تبه وته خینو بس د پی کې کتابونو به زمونږ هغه نه ډک دي هغه ته براشي. الله دې من او تاسو ټول لره د خستا اعمال توفیق نصیب کړي. نو روزه مبارکه میاشت پکارداري چې مونږه نور خلق په تشویش کې او داسې پریشانو کې نه مبتلا کوو چونکه د عبادت میاشت دې کې چې مونږه سوره ډېر عبادت وکړو نو دا مونږ تاسو د پاره د نجات ذریعہ ده او په دې سره به الله زموږ تاسو آخرت خسته کوي. الله دې په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. عزتمند سوالات خو نورم ډېر دي خو چونکې دا سوال ډېر اهم دی او ډېر ملګرو کړی دی نو دیو جن هم اکتفا په دې سوال باندې کوو چې د خلک پوه شي داسې د سرسایي متعلق سعودي نه نور ملکونو نه ملګرو کړي دي. نو زه معذرت غواړم انشاءالله ولې سبا په هغې باندې مفتي صاحب ښه تفصیلي بحث کوي او چونکې هغه کلیپونه موږ شیر کړي دي خو دا دوباره تپوس نه مطلب دا معلومیږي چې دوی پوه شوي نه دي نو د دې پوهه لپاره به انشاءالله مفتي صاحب سبا تفصیل سره په هغې خبره کوي. موږ معذرت غواړو انشاءالله سبا که ژوند دي سبا تاسو بیا ملاقات کوو بلې برخې سره تر هغې پورې تاسو نجات غواړو د الله په امان. دا ذهن کې دا خبره ده دا 2 رکعاته پس چې موږ کینو